بسم الله الرحمن الرحیم. د توحید د خبرې نه پس موږ له پکار دي چې خپل عمل د بدعت او د غلط رسم و رواج نه پاک که شرک وي د نبی علیہ السلام شفاعت نه ملاویږي. په دې خبره وشوه. که بدعت وي د نبی علیہ السلام د لاس حوض کوثر نه ملاویږي. هر یو مسلمان دا غواړي چې یا الله د نبی شفاعت او د هغه د لاس حوض کوثر راته نصیب کړي، نو بدعت نه ځان بچ کوو او د شرک نه هم پای خبره وشوه. بدعت څه ته وایي؟ 200 کاله پس آخري تبه تابي وفات شو. نبی علیہ السلام چې کم کارو کی هغه سنت ته، صحابو کی هغه سنت ته، او تابعین تبه تابعینو کی هغه هم سنت کې راځي او مستحب کې راځي. نو چې چا نبی لیدلی دی صحابي دی او په هغې وفات شوی دی، چا صحابي لیدلی دی هغه تابعي دی، او چا تابعي لیدلی دی هغه تبه تابعي دی. په دې زمانه کې چې کوم کارونه زبر زیر پیش په قرآن نبی علیہ السلام نه دی لګولی، خو تابعینو تبه تابعینو لګولي، دا سنت دی، مستحب دی، جایز دی. میناره محراب عمر ابن العزیز لګولی دی، جوړ کړي دي، نو دا مستحب او جایز او سنت دی او ټیک دی. ټوله میاشت د تراو منځ په جماعت سره دا د عمر سنت دی. نبی علیہ السلام 3 ورځې کړي دي جماعت. نو سنت صرف دې ته نه وایي چې نبی علیہ السلام وکړو بیا وروسته چا وکړو نو هغه به سنت نه. صحابه، حضور، صحابه، تابعین، تبع تابعین رضی اللہ عنہم رحمهم اللہ، تغسی سنت تے. 220 ہجری نه پس هر هغه کار چې د دین وي، موبایل، لوډ سپیکر، دا څه دی دنیاوي ایجادات دي، نو دې کې بدعت نه وي، دې کې بدعت نه وي. لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. چا چې په دین کې اضافه وکړه، دنیا کې نه، هیلی کاپټر، غړې، موبایل، لاؤډ سپیکر، دا نه، دا خو دنیاوي ایجادات دي. په دین کې چا اضافه وکړه فی امرنا هذا ما لیس منه، هغه دین کې هغه شی نو، فهو رد، هغه سړی مردود دی، هغه کارم مردود دی. نو هر هغه شی چې مونږ دین وګړو په هغې جګړه کوو، هغې نه شعار جوړ کوو، هغه خاص وګڼو. الخصائص لا تثبت الا بدلیل فتح الباری. یو شی ته خاص کې نه هغې پر دلیل پکار دی. پیر پرز به روژه نیسو، د نبی علیہ السلام میلاد او ولادت ته، دا د حدیث نه ثابت ده، دا تخصیص، دا سنت او درست. د زیارت فرض باندې بیان یا تخصیص عبادات خودلو شریف وای او دی د اقامت نه مخکې شروع کی، ارستو په اوچته باندې بدعت شي. ولې اقامت د الله اکبر نه شروع کیږي، په لا اله الا الله اقامت چې موږ ته موږ درېږو ختمیږي، نو دی نه مخکې رستو به درود شریف نه وایو. ولې دا شی ثابت نه دی. بانګ ښه شی دی، خو دواړو اخترو لپاره که موږ بانګ وایو، اخترو دپاره، وړوکي اختر، لوی اختر، نو بانګ خو ښه شی دی او نبي علیہ السلام منع کړی هم نه دی، او څه کنځري خو نه دي، خو بدعت دی او غلط دی او ګناه پې ملاویږي. ولې نبي علیہ السلام صحابه، تابعین، تبع تابعین دا بانګ نه دی ویلی، دا څه دا اخترو، نو موږ به هم نه وایو. یا په قبر بانګ نشته. دغه شان هغه شی چې په دین کې موږ د هغې اضافه وکړو، په هغې جنګیږو، هغه شعار وګڼو، دا بدعت دی او دې سره د نبی علیہ السلام د لاس حوض کوثر نه ملاویږي. لکه د ماښام 3 رکعته فرض دی، یو کس 4 رکعته شروع کی، دا بدعت دی. دا شان بانګ دی، لا الہ الا اللہ باندې ختمیږي، چا ویلی چې محمد رسول الله چې کلمه برابر کو، نه، لا الہ الا اللہ بس، دغه بانګ شو. دې کې مخکې رستو میز کې اضافه بدعت دی. په خبره پوه شو؟ نو یو شی خاص کول چې زبا
صرف د زیارت پر از خیرات کوم نه، کله زیارت، کله جمعه، کله هفته، خالی ګل جمعه ټیک ده. تخصیص د یو دا منع دی. نبی علیہ السلام ویلي چې مه خاص کوئ د جمعې ورځ د پاره د روجې، مه خاص کوئ د جمعې شپه د پاره د تهجدو. ولې دا بدعت دی. کله جمعې شپه، کله اتوار، کله پیر، نو ټیک شوه. خو که یو ته خاص کړي او د هغې تخصیص دلیل نه وي، نه الخصائص لا تثبت الا بدلیل. کله تخصیص د پاره د انتظام وي، لکه اتوار پر ځکه جلسه کوو چې د خلکو چوټي، نو دې ملک کې د جمعې په شپه جلسه کیږي، فلانی ملک کې د اتوار پر ورځ کیږي، فلانی ملک کې چوټي. د چوټۍ د وجې دا ورځ متعینه شوه. یا مختلفې ګنټې، پیریډونه او دغه شان اته کاله علم دا انتظامی دي، شرعي نه دي. څنګه په یو بل سره جګړه کو، که تا شپږ کاله علم شروع کړی دی، موږ اته کاله شروع کړو، نو اته کاله به کې، شپږ کاله به نه کې، یا 12 کاله. هغه انتظامی تخصیص جایز دی. تعبدي تخصیص چې دغه عبادت ته او دغه شان چې وایي په درېیمه، په 14مه ورځ باندې د میاشتې په 14مه یا 11مه باندې به زه خیرات کوم، نو دا غلط دی. کله 11مه، کله 12مه، کله 11مه، نو ټیک ده. الله دې موږ ته سمج نصیب وګرځي. نو ځان به د څه نه بچ کوو؟ د بدعت نه. بدعت په غمونو کې وي، رسمونه او رواجونه په خوشحالۍ کې وي. رسم رواج جایز می، واجب می، حرام می، مکروه می، مختلفی. لکه په ډولۍ کې جنې راوستل یا د ماښامې راوستل، دا یو رواج دی، خو ښه رواج دی. خو په یې کې ډولکي او ګډا او اوربل، نو دا څه دی؟ دا رواج دی او غلط رواج دی. دې کې بې پردګي ده. د رواج مختلف قسمونه او بدعت یو دی، هغه ضلاله دی او ګمراهي ده بس. ای کې دویم قسم نشته. وی دا بدعات حسنه دي. کم د ټولې میاشتې جماعت سره مونځ عمر رضی الله عنه وکړه، دې ته بدعت لغوي و، اصطلاحي نه. اصطلاحي بدعت خو غلط دی. لغوي نعمت البدعت هذه. نه یو بدعت حسنه ده، یو سیئه نه. بدعت وی ضلاله او گمراهي. او د بدعت په مسلې باندې تاسو ځان پوهولی شئ. څنګه؟ که ډېر په بدعت بحث وشي، آسان جواب در کوم، په دې دا مسله حل کیږي چې 10 بدعات سیئه ووایه تاسو، او د هغې وجه ووایه. 10 بدعات سیئه تاسو ووایه او د هغې وجه ووایه چې دا ولې بدعت سیئه دی. دا مسله به حل شي. نو د بدعت نه ځان بچ کوو. ولې؟ چې مونږ ته د نبي علیہ السلام د لاس حوض کوثر نصیب شي. بدعت خاص وي، سنت عام وي. بدعت څوک مني او څوک نه مني، سنت ټول مني. په سنت باندې که څوک عمل کوي او که نه کوي، مني، ټوپې او پټکې او پرده. خو په بدعت باندې، په هغې باندې څوک عمل کوي او څوک نه کوي، هغه خاص وي، په هغې کې اختلاف وي، په سنت کې اختلاف نه. نو په سنت جون چې دی دا اصل دی. او که موږ هر یو کار کې سنت تلاش که وموند او د هغې فکر مو وکړو، زموږ ټولې مسلې به حل شي. الله دې د غلط رسم و رواج نه او بدعات سیئه نه موږ وساتي. و آخر دعوانا ان الحمدلله.